बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम د یتیم او سرازم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو بیا یو درد دې کور لراغلیو لچاو دی بچیانو سره د غمونو یو ډکه کورنۍ راغلیو د غرونو یو داسې علاقې ته چې تش غرونو به تاسو ته ښکاري په دې لاره چې څومره هم مزل وکړې ډېره موده بعد به دله چېرته کې انسان په نظر راځي د لارې د تپوس هم تاسو ته څوک دلته نه میلاویږي چې د چا نه تپوس وکړي شي چې دا علاقه په کوم ځای کې ده دا کلی چېرته دی دا بچیان چېرته دي دا دردېدلې خور په کم کور کې پاتې کېږي ولې چې داسې علاقه ده روزګار نشته لار نشته آبادي نشته ډېر د انسانانو نه د دنیا د حالاتو نه ډېر زیات لرې خلک راغلي کوټ نه بره ټوټۍ درې ته د ټوټۍ نه چې بیا څه په لارو باندې ورخته شو شړي دي چې د ختمېدو شړي نه دي د ډېر لوی سفر نه بعد هغې منزل ته را رسېدلي یو په ټوټۍ کې درې کلي ته اسلام غني رور کور کې ناست یو اسلام غني رور کم چې پروس کال د وړوکي اختر په شپږمه ورځ د هارټ اټیک شکار شو او د دې دنیا نه د دې پانی دنیا نه سفر وکړو اسلام غني رور بچیان نه سر ناستي زمونږ هغه خور هم زمونږ سره ناسته ده د دوی نه به د دوی د ژوند په اړه تپوسونه کوو چې د دې غرونو په دې منځ کې دوی کای سه دوی خوري سه دوی له راضي سه د کم طرفه راځي دا بچیان ژوند څنګه تیروي او زمونږ د دې خور دا ژوند کله چې خاوند جم دی او څنګه و اوس چې کله دا بچیان یتیمانان دي د یتیمانانو دا درد په دې کور کې څومره دی زمونږ د دې خور څه وینا ده د دوی سختې څومره سیوا شوي دي او په دې کور باندې کم حالات دي هغه به د دوی نه یو څو تپوسونه کوو پروګرام کې زنګ سره اوسئ خورئ السلام علیکم وعلیکم السلام خورئ دا راته ووایه کله چې اسلام غني رور جم دی په دې غریبۍ کې دا بچیان څنګه ساتلي او کله چې هغه مړ شوی دی دا کال 14-15 میاشتې سفر تاسو څنګه وکړو ژوند څنګه تېرېږي او دا راتلونکی ژوند چې تاسو ته ښکاري څومره د سختو سره دی څومره د تکلیفاتو سره دی چې ژوند دی الحمدلله ډېر ښه تېرېده اوس چې هغه مړ دی هېڅ هم نشته دی واړه بچي مې دي ناجوړی ډاکټر علاج پیسې راسه نشته دی بس نو هېڅ هم نشته دی بس واړه ماشومان دي هر څه غواړي او زما څه د هېڅ درک نشته دی چې زه ورله راوړم کور مې دغه شانته کې دی رالویږي دغه برنډه ماته ده وس دس مې نه کېږي دا ماشوم هلک ناجوړه دی د ده د علاج پیسې زما څه نشته دغه د غره ګېډې راوړو هر څه وي په هغې دوی له بس دغه یو څه بل څه کوو او بس هېڅ هم نشته دی هغه چې ژوند دی او ښه ژوند و ښه ټیم و پاس کېدو اوس بس ماشومان دي هر څه غواړي خو زموږ څه وس درک نشته دغه سخر مې بوډا دی د هغه ځان له وس نه کېږي بوډا دی او ځان له ضعیفه دی نیورونه مې ځان له بیل بیل هغه ځان له خوارانه چې ځانان غریبانان دي څه وس داسې نه کېږي زموږ څه به څه امداد وکړي ماشومانان دي خفه کېږي هر شی غواړي هر څه ته خفه کېږي زمونږ وس نه کېږي چې مونږ یو له والو راوړو او دا ماشوم هلک ناجوړه دی د ده د علاج پیسې زما څه نشته دی چې زه د له علاج وکړم خورئ تاسو د ګېډې خبره وکړه ګېډې د کم ځای نه راوړې څونه غره نه یې راکوزې ځګۍ لرې دی نږدې دی او په څو باندې دا ګېډې خرڅېږي دا خبره غره د کوټ د غره نه راوړو او بس دلته خو انصاف دی څوک یې په 200 والي څوک یې په 300 والي هم پکې مینت او زارۍ کې دا هغه کوټ د غره نه جدا نه راوړو دلته راشي کور کې واړه دي چې غواړي ډوډۍ غواړي په ستړي وجود لګي بیا ملک خو تیاره وواله خورئ ګېډې له پخپله ځای پخپله یې راوړې او پخپله راوړم نور څه نه دي دا ماشومانان سکول ته لاړ شي او خپله ځم سهار وختي کور کې کار سنبال کړم بیا غره ته لاړ شم ګېډې راوړم بیا دوی لار صفاخه کړم
ګېډۍ څه ټایم له را رسې خورئ څومره ساعت په اوږو باندې دا پیټ یې راکاږې څومره ساعت کې را رسې بس سهار په هغه 5 بجې لاړو نه خو له کور ته ایله را راسو نو هغه جدا غره نه راوړو هغه ځان پې وایي نو دما ورته نه کوو موږ وایي چې کور ته ورسو واړه دي دا لږ دی ماشوم دی موږ د پولو نه بلوېدلی تی غواړي جاړي ماشوم دی چې راشو ډېر ټخ کړی جاړي دا ماشوم پرېږدی په کور کې کم چې د پیو ماشوم دی دا کور پرېږدی او په خپله دغله ځای ګېډي له دا کور پرېږدم او په خپله ځم ګېډي له دا کور بس یوه بوډۍ خواښې د هغه هم ورته ځان له عجزه په خپل کار پسې نښتي دا ورته دا جاړي چوتېږي لاګي ورته چې راشه به ډېر ټخ کړی د ژړا نه ګېډۍ خرڅی په کوم ځای کې خورئ څوک یې دانالي دلته کې خو داسې ده چې دلته کې خو ډېر د لرې لرې د برې کورونه هم په نظر نه راځي د چم ګاونډ خلکو له چې کم خوښه یو څو کور دیلی راوړې نه بس دغه د اګرې او د ټوټۍ نارنجي نه خلک راځي هغوی دلته څوک هغه نه الي دلته څوک ګېډي میډي نه الي بس دغه د اګرې خلک یې زیات اخلي دغه لرګي او واښه خورئ چې 5 بجې باندې لاړه شئ ګېډۍ له که نه دا ماشومانان چې سکول ته ځي د دوی سهار د چیسه بندوبست د دوی د جامې پیزار د بدلولو د سکول هغه څه ترتیب وي ته په خپله موجوده یې که ستاسو په غیر موجودګۍ کې دوی سکول ته ځي بس زه دوی سهار وختي پاسم دوی له چې ورته تیار کړم جامې مامې ته مې خونو ته وایو بیا دوی پاسم وایم زه لاړم تاسو پاسې چې وڅکئ لمونځ وکئ بیا سکول ته لاړ شئ بیا سکول ته د هغې نه بعد زه تې غره ته لاړم دوی بیا سکول ته ځي په خپله بیا چې راشي ریسس کې ما له چې ډوډۍ پخ کړي هغه وکړي بیا لاړ شي سکول ته خورج داسې خو ورځې راځي باران به راځي ګرمي به د حد نه زیاته راځي انسان بیمار شي چې په هغې کې چوټیانې کوي او ګېډۍ خرڅ نه شي نو بیا څه کوئ کور بیا رزق یې ماښام بس کله یو څوک وزي په راوړي کله بل څوک راوړي نور څه درک نه لګي ژوند په وظیفو تېرېږي او ژوند په دغه وظیفو تېرېږي کله چې محمد اسلام رو جمدی خورئ چا ته چېرته خیرات زکات وظیفه دې دروازې له راوړې وه نه موږ د هغه په ژوند کې نه وظیفې خوړلې وه نه خیراتونه راټول کړي وه دغه خپله غریبي بیا کوله دیاړي بیا کوله موږ یې چا ته نه یې خفه کړي په خپل جمدانه یې لېږلي وې چې 2 ګنټې په دې غره کې مزل کوه ګېډۍ کور ته راوړه نه د هغه په ژوند موږ وښو لرګوله نه یې تلي موږ واښه لرګي هغه په ژوند نه دي راوړي کله چې خاوند په کور کې نه خورئ خویندې خو په کور کې ناستې صرف د بچو پالنه کوي خو چې کله نه یو بیا داسې خویندو باندې بوج دومره سیوا شي چې هم به ګېډي راوړي هم به بچي سنبالوي نو ژوند څومره وي راحته پکې شته او که نه هېڅ راحته پکې نشته سخت یا زیات ده راحته پکې نشته خو څه وکړو مجبوري باده بلا ده چې نه راوړو جو کار هم نه کېږي بغیر د دغې نه هم ژوند نه تېرېږي ماشومان دي هر څه غواړي خفه کېږي اختر راشه دي هر څه غواړي مور موږ له دا مور موږ له دا زه څه وکړمه زه څه وکړم دوی له د کم طرفه پیدا کړم چې دوی له پې واله یو او دوه دی خیر 5 واړه دي دا 5 څه غواړي علاج غواړي ناجوړې دا جینۍ راته بله ورځ ناجوړه د یو بل له پیسې راواغستې علاج مې له پې وکړ څونه پیسې در باندې اوس قرض دې خورئ دغه 150,000 روپۍ به راباندې قرض دي څه وکړو غریبي ده نو بس یې خلاص دي کړو ها سبینه بچی را سرناست را کومه چې په 2م جماعت کې سبق وایي او پروګرام په سټارټ کې چې کله مور خبرې شروع کړې نو بچی په ژړا شو ولې په ژړا شوه دوی ته هم دا محسوسېږي چې کله پلار په ژوند کې نه وي نو ژوند ډېر زیات پیک کوي سبینه بچی څنګه ښایي ولې ژاړئ بچی
سکول کې وړو موږ ورته وایو په وړو نوي نوي بیګونه زموږ ځاړی راشو موږ ورته جاړو زموږ چپاړې نشته داسې لیدلي دي په ګرځي پکې بس نشته چپاړې لیدلي بیګونه پیسې غواړو نه یې ورته پنسل راسه نه یې کاپیان راسه نه یې پیسې چې غواړي زموږ هغه ځاړی د خلکو هغه نه وي چې کله چې چا پلار په کور کې نه نو بیا دغه شان هر څه د ټولو وړو نه نه دا خو یې زموږ نه د هغوی یو ستاسو نه دا ولې د هغوی یو ستاسو نه بچې زموږ پلار نشته د هغوی شته زموږ نشته د هغوی شته هغوی نه اخلي موږ نه اخلي موږ غریبان دي زموږ څه نشته د هغوی سره به یې موږ ځان غریبان موږ له نه اخلي موږ سره نشته نور چې موږ له دوه دا بچې څنګه خیر ولې ژاړې بچو چې پلارم چې نه نو بس پلار پسې خپای او چې د پلار ډېر خوږي بچو او چې کله چې پلار په کور کې که نه جم دی نو په کور کې څونه خوشحاله وي بچې ډېرې جوهر خوشحالي او چې هغه دی زما پلاران او چې هغه ښکلا پلاران وایي پر پلاران پلار په جوړو پیسې ورکوي یو پتله کور مهینه مخکې وراکړه لاس ګنده وړو سره نوې نوې بستې او کاغذ موږ سره جوړوي او جامې هم سړي او د هغوی هغه دي دي اختر راځي جامه پیدا کړي موږ سره زاړه چپړې زاړې جیبې په هغې سره وخت تېروو هغوی سره بیګونه او کامیانې پنسلې هر څه موږ سره نه وي کله به زړو سره وایو کله ځان کله ګېډه کوم اسمان په 200 روپۍ ګېډې خرڅېږي بچې په هغې باندې ښکول لچې ډوډۍ راشي نو ستاسو د سکول هغه سامان بیا د کم ځای نه پوره کېږي چا نه سوال کوئ سکول کې که څه کوئ نه سوال نه کوو چې بس کله څوک یو بل لاګي د هغې باندې وهلو څه کوي هغې باندې وهلو ژوند به تر کمې داسې تېرېږي بچو نه تېرېږي بس عاجزه غریبي ده څه میسج ورکوې بچې کم خلک چې اوري تاسو ته د څه داسې ډېر زیات ضرورت دی هغې خلکو نه د څه غوښتنه ده چې بل ځل راځم او تاله راوړم هغوی نه به څه غواړئ هغوی نه بس چې هر څه دا وړه جینۍ ناجوړه دی نو ډېر پیسې راغلي یو بل نه د علاج وکړو 1,000 روپۍ رامنې قرض دي او جامه پیسه هم نشته په ځان والو بل ځل چې راځم بچې که نه نو ځان سره به دا پیسې هم راوړم ستاسو د قرض ده کم د سکول جامې کم بیګونه څه لږې ستاسو ډېر زیات غیرتمند پښتانه دي ترهګان دي ماماګان دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې ژوند تېروي او په داسې یتیمانانو باندې سر ورکوي خپل ژوند ورکوي د خپل بچي د خولې نه راشوکئ او تاسو له یې راوړي هغه هر څه به درته پوره کوم ښه بچې صحیح شو کاکې ستا څه نوم دی ماره سکول ته ځې څوم کې بچې اول کې ته ولې ژاړې دونه ډېر پلار مې مړ دی پلار دې کله مړ دی بچې اوس دې یو کار وایه پلار درته څه رایادېږي بچې ډېرو څه درته اوس کم دي بل ځل راځم تاله څه راوړم بیګونه او کتابونه هر څه بیکونه نشته پنسلې نشته او نور څه نشته سکول پیزار شته بچو او جامې نه ته په کومو جامو کې سکول ته ځې په دې کې په دې شته پیزارو جامو کې ځې سر درته بیا قارېږي وایي دی چې تورې جامې تاله څه سره راوړم بل ځل ته ما ته وایه چې ټول دله زه په کاپۍ کې اصولي کوم او تاله راوړم
जावी पाईदार किताबों जाता चपड़ा कापेरे خملګرو بچیانو نه خو نور تپوسونه نشو کولی دومره توان نه پکې نشته ولې تاسو به کتلی چې کم بچي له ورځمه نو هغه دغه درد دی دغه سورې دي دغه اوښکې دی او دغه سلګۍ دي دا بچیان تاسو ټول وکتل ستاسو د وړاندې دی چې کله ته هم سوال وکړم نو د هغه جواب صحیح وی پلار نشته او سختې ډېرې زیاتې دي د هغې خور وینا هم تاسو واورېده په 5 بجې دا وځي د غره هغه سر ده مخامخ چې کوم ده کوټ دا ټاپ دا غر تاسو ښکاري دې ته به ځې هلته کې به ځانه ګېډې راریبي بیا به یې راوړي والله که موتا خو په 1000 روپۍ د هغې ځګې نه تیار ګېډې هم صرف دې ځګې له راوړو خو غریبي ډېره بده بلا ده او مور وایي بیا به ځان د سکول د چوټۍ نه مخکې را رسوم چې بچیان راځي چې دوی له د ډوډۍ غم وکړم دوی له د پراټې غم یا د وچه وي لونده وي هر څه چې وي د هغې غم وکړم خو ډېر زیات خفه کړم یوې خبرې ډېر زیات یې ودردولم کم بچی چې تاسو ته ښکاري دا داسې ماشوم دی د پیو بچنګې چې مور یې پرېږدي 4 غنټې 5 غنټې به په دې غرونو کې مزلې کوي د بچي به دلته د جلا د لاسه زړه هم چوي خو مور به بیا هم ګېډې له ځي ولې چې که داسې نه کوي نو د نورو بچیانو به څه کېږي هسې خو هم د غرونو منځ دی یو داسې علاقه ده چې انسان پکې څه درد درک نه لګي ډېره د غریبۍ د غربت نه ډکه علاقه ده که د چا لږه ډېره ځمکه شته اوبه نشته فصل نشته ډېر د سختو سره د دې خور په دې ژوند باندې د دې بچیانو دا کمې سلګۍ چې تاسو ولیدل دا د زړه هغه اواز و د زړه هغه درد و هغه سختې وې کمې چې په دې کورونو باندې تېرېږي په دې بچیانو خو نه یې د زړه هغه بلاس ټولو یو ځای راویستو ولې هغه بچی چې کوم د سیالو بچی دی زما ستا چې کله بچیان په دې عمر کې موږ د هغه د خواهشاتو پسې ګرځو چې بچي ته سایکل پکار دی بچي ته کمپیوټر پکار دی لیپټاپ پکار دی که چېرې موږ تاسو په دې خپلو خرچو لږ کمې راولو او د داسې بچیانو د رزق بندوبست وکړو کوم چې الله تعالی وعده کړې ده خو یو سبب یو سیله یو ذریعه خو به یې جوړېږي نو ولې ما ورته هغه ذریعه نشو جوړېدی ولې چې دا 2 سترګې پټې شوې زموږ دغه خور وینا تاسو واورېده چې کله خاوند جم دی او دی هم ګېډې نه دي راوړي چې کله خاوند جم دی او دې بچیانو هم په چمګاونډ کې وظیفې نه دي راغونډې کړي الله دې نه کوي چې زموږ او ستاسو دا 2 سترګې پټېږي زما او ستا د بچي سهل دی او زموږ او ستاسو په هغه دنیا هغه نه ختمېدونکې زندګي به بیا څنګه وي چې د خپل ځان سره داسې څه عملونه ویسو چې هغه زموږ او ستاسو د نجات ذریعه وګرځي زمونږ رب ولې چې د یتیم ډېر زیات حق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به د یتیم په حق باندې د ګاونډي په حق باندې خبرې شروع کړې خصوصي توګه د ګاونډي په حق باندې نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم به ویریدل چې اسې نه چې موږ ته په دې شته کور کې ووایي چې په دې کې دیوال ووهه دا نیم حق ستا سره د دې ګاونډي دی ټیک ته که موږ د دې بچیانو نه لرې یو خو د دوی زموږ سره څومره حق دی هغه حق دوی ته پکار دی زمونږ فرض وو د دې 15 غرونو نه تاوېدل دومره په تکلیفاتو دې ځای کې ته ځان نه رسول هغه اواز اوس تاسو ته د دنیا ګوټ ګوټ ته در رسول که ستاسو 1 روپۍ هم وس نه کېږي په خپلو دیرو کې د یارانو دوستانو نه 2 5 راوالی د هغې نه به ډېر څه جوړ شي دا پروګرام زیات نه زیات شیر کوئ د هغې خلکو سره ستاسو دا یو شیر یو داسې انسان ته ورسېږي چې دې کور له ډېرې خوشحالۍ ورکړي ما او تا د څه نه خبر نه یو موږ ته هغه یو عمل هغه یو دغه زموږ په کاته کې شوي چې زموږ او ستاسو د نجات ذریعه ګرځېدی شي که په لکونو روپۍ داسې بچیانو له راځي ولې راځي چې ما او تا پروګرام شیر کړو یو داسې انسان ته لاړ شي چې د هغه وس کېږي داسې کورونو سره ډېرې مرستې وکړي نو کوشش کوئ که هېڅ نه شئ کولی دا پروګرام چې څومره ستاسو نه کېږي خپلو ګروپونو پیجونو وټسپ په ذریعه زیات نه زیات شیر کوئ او داسې بچیانو ته ډېرې خوشحالۍ ورکوئ منم چې د سعودي عرب د دوبۍ د ملیشیا د مسافرو حالات ډېر ګډوډ دي خو دغه یو ریکویسټ یو التجا زمونږ ومنئ چې نور هېڅ نه وي زیات نه زیات دا پروګرام خو شیر کولی شو که نه دا اواز دا درد خو زیاتو خلکو ته رسولی شو که نه په دې کې زموږ سره زیاتې مرستې وکړئ خورئ زموږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر په نوم پروګرام دی د یتیم اواز
ستاسو د دې بچیانو د اواز به موږ دنیا ته وړاندې کوو. ستاسو سره به ډېرې زیاتې مرستې کوي. ډېر غیرتمند مسافر دي، پښتانه دي، هغوی د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی راشو کوي، ستاسو غونته خلکو ته یې رالیږي. هغې خلکو د طرف پالن سات داسې پیسې در کوم په دې باندې که د کور څه تیل صابون وړه ګوړه نه وي هغه پې ځان ته وکړئ. هغه مسافر به ډېرو دعاګانو کې یاد ساتئ، خو د هغې خپلو وروڼو نه د هغې بچیان نه دي څه غوښتنه د هغوی نه به څه غوښتنه کوئ. بس خدای دې چا زمونږ څخه ګړه ګړه خدای دې د هغوی مدد وکړي، د هغوی د خدای مال شي، خدای دې شفا وکړي، زمونږ د سختونه دې خدای وساتي، زمونږ شان سخت دې په خدای نه راولي. دغه سوال مته کوي چې زما دې بچو سره خپل امداد وکړي، که د چا 10 روپۍ د وسه کېږي که د چا شه نور دا مزدوري نشم کولی چې ګېډۍ راوړم هرڅه کوم. دا واړه بچي زه نور نشم جوړولی او دا بس تکلیف مې نور نشته دغه غره د ګېډې چې زه ګېډۍ راوړم، ځکه چې ماشومانان دې هر څه غواړي. د دې سره تاسو خپل امداد وکړئ، زما وروڼه دي، زما پلرونه دي چې چا څه وس کېږي هغه دې خپل وس زموږ سره نیم کې زموږ سره دې وس وکړي. الله دې بچیان کې الله دې نه ډېرې تېرې ورکړي، الله دې مسافرو له ژوند ورکړي، خدای دې ډېرې تېرې ورکړي چې زموږ امداد څوک کوي، زموږ څوک مدد کوي. دواړو جانو خوشحالۍ دې خدای ورکړي، دواړو جانو مدد دې خدای وکړي. ښه ملګرو دا و د ټوټی درې کلي محمد اسلام رور د بچیانو درد د هغوی سختي تاسو ولیدئ. د یتیم اواز تاسو ته چې موږ په کومه طریقه وړاندې کوو، اوس تاسو پره جوړېږي چې مخ په وړاندې ټولې دنیا ته دا اواز ورسوئ، دا درد ورسوئ، او چې تر کومې پورې مسافر زموږ په وطن دننه غیرتمند پښتانه د داسې بچیانو سره د اخلاص په لار مرستې کوي، نو انشاءالله چې زموږ تن من دن دې خلکو ته موږ وقف کړی دی. باران ګلی سیلی توفان لارې غرونه دا به انشاءالله هیڅ کله هم زموږ مخه نه ودرئ. الله تعالی به زموږ او ستاسو سره مرسته وي، الله به زموږ سره مل وي، او الله دې وکړي چې زموږ د اخرنۍ سلګۍ پورې د یتیم د اواز موږ مخ په وړاندې بوځو، او دی له داسې یو نوم او یو داسې رنګ ورکو چې راتلونکی یو داسې سحر راشي چې هر یتیم د اخلاص د سوري لاندې ژوند تېر کړي. د خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو، ستاسو ژوند ډېر زیات قیمتي دی، ځکه چې ستاسو په ژوند کې ستاسو د بچیانو نه، ستاسو د کور د خلکو نه، ستاسو د اهل و عیال نه بهر د داسې خلکو هم په تاسو باندې ډېر زیات حق دی. دې خلکو ته خوشحالۍ رڼاګانې ورکول زموږ او ستاسو فرض دی. د رب جل جلاله هم دغه یو دعا ده چې د دې ستړي بدل دې موږ له په هغې لویه ورځ د آخرت د دې بدلې دې موږ له راکړي، د دې بدلې موږ د خپل رب نه په هغې لویه ورځ غواړو. دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو. د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهارا له ورکوي اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.